مثال په اودس کې به یا بني یا د احترام شته یا نشته دا جوړ دی فیصل مسجد خو لکه دا سنټورنس دی فیصل مسجد نه دی نو په دې ماشومانو په دې غونډو غلط اثر غورځيږي مو خو دې لپاره راوړي چې دا تاریخي ځای دی او د زنانه دې لپاره راوړي چې لکه دا وګرځي او اوس لکه دی خو مخکې موږ دې نه مخکې چې داګه ته نو مې دې باندې غلط اثر غورځي ځکه بنديږي دا ځایونه اوس لکه دا د خره دی عمل نه دی نه دی ماشوم د لپاره خره نه زنانه لپاره فیصل مسجد چکر ته تلو د مسجد د آداب خیال څوک ساتي نه سشتا بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو السلام علیکم دا مهال موجود ام اسلام آباد فیصل مسجد کې مرګری را سره چکر تراللو مسجد ته حکومنګو ګورو مسجدونه د عبادتونو زیاده مسجد ته خلک عبادت لپاره راځي حکومنګو ګورو فیصل مسجد ته د فیملی سره خلک راځي کیسو ټیک ټاک تصویران پکار د چې دلته عبادت وشي په یو مقصد جوړ شوی دی چې دلته عبادت وشي که بیا موږ ګورو نو مسجدونو ته د زنانو راتګ په اسلام کې منع دی دلته ټیک ټاک جوړیږي د زنانو تصویران پکې ایستل کېږي بهر کې زما مقصد دا نو چې زه راشم او دلته یو داسې اواز پورته کړم خو ما چې څه ولیدل نو د اسلام خلاف زما زړه غوښتل چې په دې زه هم یو څو خبرې وکړم خپل سوچ مطابق زیاترونه به زما د سوچ سره سوچ ملاوي او زیات خلک به په ما غلط کمنټ هم کوي چې ته خپل هم تلی نو پکار ده چې فیصل مسجد ته راشي خو چې عبادت پکې وکړي ځکه دا د عبادت ځای دی راځئ مخکې ګورو دلته څه روان دي څه کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب څنګه یې ښه شکر دی تاسو ښه یې ټیک ټاک شکر دی کوم ځای نه راغلی امیر صاحب زاخیل چکر د پاره راغلی چکر د پاره راغلو ماشومان مو راوستي سکول ټیچرانو ماشومان مو راوستي ټیک ټاک ول راغلی که داسې چکر له راغلو ماشومان مو راوستي امیر صاحب دا چې وګورې مخامخ دا فیملی سره خلک راغلي دي ټیک ټاک یې جوړوي مسجد د عبادت ځای په کار دی چې مسجد ته الله د رضا دپاره خلک لاړ شي عبادت وکړي دا ټیک ټاک یې چې کېږي دې حوالې سره څه دا جایز دی نو هر څه ناجایز دي د دې دا پینټونه تاسو وګورئ ډومبې او دا ویښتې تاسو وګورئ نو دا خو ناجایزه ده ځکه چې دې ته پکار دي چې برکو کې راشي بله خبره دا ده چې دې ته ټیک ټاک کې پکار نه دي نن سبا هر معاشره کې دا پکار دي چې جنکو له د موبایل ورکوي نه خو دا پنجابیان خلک دې پوهېږي نه او موږ پښتانه موږ پوهېږو نو موږ یې پوهېلی شو نه اصل کې مسجد ته خو د زنانو راتګ پکار نه دی منع دی په اسلام کې نو امید ده پنجابیان دي مونږ پیولې شو نو مونږ پښتانه شکر الحمدلله نو سه پیولې شو چې تاسو مونږ ولو چې تاسو دا ټیک ټاک ولې جوړوي دا غي حواله سره مونږ سویلې شو نو زمون خویان دي او میان دي خپل مشته دا مون خویان دي میان دي شکر دي خو څوک ور سره ویلې ولې شو نو سو ول مننه قدرمن تاسو د پېښور نه شاګردان راوستي دي جی ماشاءالله السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه روزانه خیر دی الحمدلله تاسو څنګه خیر دی شکر الله پاک خیر تاسو د کوم ځای مونږ هم دی زاخیل جی ما پیژنې ویډیو مس کتلې دي تاسو چې کوم جالي پیران دی پسې ګرځي دلته هم کې دي چې چرته کې اله رک مرک لګېدلی او راغلی خو
دغه ویډیو مې ستاسو هم دغه جعلي پیرانو والا کتلی دا. دلته م راغلي یو موږ ښه جي او موږ د چا میلمه دعوت یې راکړو بیا به راځو. ښه جي دا راته ووایه مسجد دی مسجدونه د عباداتو دپاره جوړیږي. بالکل جی په بالکل. اسلام کې موږ وګورو د زنانو راتګ مسجد ته منې دی. دلته ټیک ټاک یې جوړیږي تصویرانو باسلې کېږي دې باره کې څه وایې؟ ستاسو خبره جی بالکل صحیح ده چې مسجد چې کوم دی هغه د عبادت ځای دی او زمونږ اسلامي معاشره کې چې کوم دی دا بالکل منع دي چې زنانه د مسجدونو ته ځي او هلته کې د ټیک ټاک وغیره جوړوي. خو بدقسمتۍ زمونږ دا ده چې دا زمونږ د ګورنمنټ مسله ده. ګورنمنټ که په دې باندې غور او فکر وکړي نو خامخا د مخنیوي یې دې کېدی شي. خو زمونږ د وس نه خو دا بار دي که نه جي مونږ خو څه هم نشو کولی. مونږ خو سیویل یانو او کوشش مو دا دی چې خپل زنانه خپل چې کوم زمونږ دغه کې دي ګرفت کې دي نو هغوی ته د دې شیز نه منې کو. باقي دا د ګورنمنټ ایشو ده نو ګورنمنټ ته به اپیل کوو چې دا شیز بند کړي. دلته دا فحاشي ده او دې نه ډېر ټیک ټاک خو داسې یو دغه دی چې هغه ټوله دنیا کې پیلاویږي نو یو نیګیټیو اثر غورځوي په ټوله معاشره باندې. نو زمونږ به ګورنمنټ ته دا اپیل کوو چې دا هر څه برابر کړي. مننه. موږ به خپل غږ اوچتو باقي کار د ګورنمنټ دی. بالکل جی مننه. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه. امیر صاحب دا سلام خو ته ډېر اوږد کو پیر خو نه یې؟ نه پیر خو نه یم خو دې باندې وبرکاتو او دغه چې کوم دا انسان دپاره سکون دپاره دی که نه. السلام علیکم نو تا باندې ما سلام واچوي. وعلیکم سلام نو ورته چې په تا باندې سلامتیا وي ورحمت الله وبرکاتو. رحمتونه دي برکتونه وي دا د پیر خبره نه وي. پیران خپل ځای باندې دي. د کوم ځای نه راغلي یې؟ زاخیل بالا نه راغلی جي. تاسو ټول یو ګروپ یې؟ دا ما سر روستي د خپل سکول پیک اینډ ډراپ ډیوټي کوم. ګاډی راسه دا مې غون ملګري هم دي او وکیم بچي مې هم دي او دا غون بچي دي. خیر دا مې روستي ټیک ټاک یې به جوړوئ؟ یاره ټیک ټاک خو مو د نن تاریخ لا جوړ کړی نه مو څه دي اکاونټ کولو کړی لا چې ټیک ټاک به جوړ. دا خو موږ په لګو خبر نشي محترم. الله مو بخښي. پیران پاک خلک دي. زه چې کوم خلکو په ذکر ځم نه پیران نه دي مداریان دي. خو ځان د پیرانو نمونه خو دي. مسجد دی د عبادت دپاره جوړ شوی بلا سرمایه پې ضایع شوې د حکومت. جی بالکل. خو بیا موږ ډېر غلط تاثیرات ورکړي دي. سره د فیملی خلک را روان دي او ټیک ټاک یې دا که وګورې نو یقینا که زما ته داسې ښکاري لکه فرانس ته چې راغلی. دا خبره بالکل دې کې څه شک نشته. دا اوس هم دې ملګري سره ما په دې باندې دا خبر وکړه چې ګوره دا جومات جوړ دی دې بې حرمتي څونه کېږي. دې کې لکه څونه خلک په مثال په اودس کې به یا بني یا دې احترام شته یا نشته. دا جوړ دی فیصل مسجد خو لکه دا سنټورنس دی فیصل مسجد نه دی جي. نو په دې ماشومانو په دې غونډو غلط اثر غورځېږي. موږ خو دې دپاره راولو چې دا تاریخي ځای دی او دوی دا زنانه دې دپاره راولي چې لکه دا وګرځي او اوس لکه دې خوا مخکې موږ دې نه مخکې چې راګته نو دې باندې غلط اثر راغورځي ځکه بندېږي دا ځایونه اوس. لکه دا د ښه ردي عمل نه دی نه د ماشوم دپاره ښه دی نه زنانو دپاره. موږ تللي فیصل مسجد چکر ته تللي د مسجد د آدابو خیال څوک ساتي نه څه شته. نو بس ښه خبره خو نه ده به هر حال خو بس حکومت ته کولو کړي دي نو سیل ځایونه دي. سیل ځایونه خو نور هم ډېر دي خو فیصل مسجد ته خو پکار چې دې سړی د خپل لمونځ دپاره آداب دپاره او د خپل عبادت دپاره راشي سړی لمونځ دپاره که نه جومات خو دغه شی وي جي. زه خپل هم امیر صاحب د ملګرو سره راغلم چکر دپاره. موږ له چا دعوت کړو نو ما چې د هر څه ولیدل نو ما ویل چې ولې نه خپله نظریه پیش کړم عوامو سره سکرین ته هم راوړم د خپل سوچ مطابق د خپل حسي آواز بچوتو د ظلم خلاف د فحاشۍ خلاف. مسجد دی د عبادات ځای دی تاریخي ځای دی او بیا شکر الحمدلله زموږ په کې پی کې داسې ماحول چرته هم نشته. پښتانه یو بالکل جی نشته. خیال ساتو د عزت ساتو د ننګ ساتو د پښتو ساتو کوشش کو چې د خلاف موازو چت کو. مننه ان شاء الله جی. قدرمن شکریہ. السلام علیکم. قدرمنو دا فیصل مسجد یو تاریخي مسجد دی. خلک راځي د چکر په نیت خو که بیا موږ وګورو مسجد آداب هم نه کېږي. د مسجد چې کوم احترام دی هغه هم نه کېږي. دلته ټیک ټاک یو عکسونه ایستلی کېږي. دا زموږ دپاره د شرم مقام دی ځکه مسجدونه د عبادات ځای الله ته پکې سجدې کېږي. د خپلو ګناهونو معافي غوښتلی کېږي او دلته کې ګناهونه زیاتېږي. موږ ډېر د غلطو سره مخ یو. بیا که موږ په معاشره کې وګورو نو موږ ته سختې تکلیفونه ځکه موږ د الله د دین نه لرې یو نو موږ د ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیا زموږ کارونه هم سمې نه خوري. بیماریان یو بیا
موږ په پیرانو مریدانو پسې ګرځو. بیا پیران هم زموږ هغه پیرانی چاله چې مونځونه هم نه ورځي په ځان د پیر نامه کېږي. حقیقت خدا دی چې پیر یو ډېره پاکه نامه ده او دغه مداریان په ځان د پیر نومونه کېږي او بیا هغه زموږ علاجونه کوي. اعمال زموږ دا دي چې موږ راشو په مسجدونو کې ټیک ټاک او عکسونه وباسو. مسجد د عبادات ځای دی. الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته د نیک هدایت وکړي. د دې سره ما شاهد خان شهیل اجازت راکړي. د الله په امان.